فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون صدق الله العظيم. درود شریف وای. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دی آیتونو کی سلور مباحث ته خیال کوئ. اول بحث تحت لفظی ترجمه د دی آیتونو، دویم بحث ترکیب د دی آیاتونو، دریم بحث اغراض د صاحب تفسیر په تعلیقاتو کې، سلورم بحث اعتراضات او جوابات او یوې مسئلې باندې وضاحت. اول بحث تحت لفظی ترجمه د دې آیاتونو. الله وی وایس قتلتم نفسا، هغه وخت کې چې تاسو وجل او یو شخص فندارات مو تاسو جګړې کولی فیها دا غیبارک یو په بل مرړاو والله مخرج ما کنتم تکتمون. الله را وستون کې دې د هغه سکنتم تکتمون چې تاسو سپټ کړی دي. الله هغه سخت کار کوي چې تاسو پټ کړی. فقل نضربوه ببعضها، من ورته ویلې اضربوه دا مړې وهي ببعضها په بعض حصہ د دی غوا. اضربوه ضمیر مړی تراجی او بعضها اضربوه ضمیر نفس تراجی ده او د بعضها ضمیر مقری تراجی ده. دا جمهور مسلک دی. دیکھے ترست بحث کو کذالک یحیی الله الموتى دقشان الله مړی را ژوند کوي او یریکم آیات یو تاسو ته دلایل د قدرت خی لعلکم تعقلون، د دې لپاره چې تاسو پوه شئ. داس یو ناشنا کار څوک وګوري نو زړی نرم شي کړه. ثم قست قلوبکم، بیا دا څومره لري خبره ده چې کلک شوي وو زړونه ستاسو. من بعد ذلک د دې لوی خبرې نه پس څنګه کلک شوي وو؟ فهی کالحجاره، دا زړونه ستاسو د کاڼي په شان دي او اشد قسوه او یا سخت دي په کلکوالي کې د کاڼي نه. وإن من الحجاره، یقینا بعضې د کاڼو نه لما هغه دي یتفجرو چې بهیږي منه الانهار د هغې نه نهرونه. وإن منها، یقینا بعضې د دې کاڼو نه لما هغه دي یشققو چې مات شي فیخرج منه الماء اوبه ترې راوځي. وإن منها، یقینا بعضې د هغې نه لما هغه دي یهبط چې راغړي من خشیة الله د الله د ویرې نه. کاڼو کې خدا سر راځي او د زړه کې نه راځي. وما الله بغافل عما تعملون، نه دی الله بې خبره په هغه څه چې تاسو څه کوئ. دروازه ورته پرېږده، طالبان لرې ځای نه راځي، کلاوې پرېږده. دویم باس ترکیب ته. ترکیب اسانه دی. از ضرب مضاف ما بعد قتلتم فعل و فاعل و نفسن مفعول شو جمله فعلیه شرط شو پداراتم اداراتم فعل و فاعل فیها اور جار مجرور پر متعلق تے جمله فعلیه جواب شرط. والله مفتدا دا مخرجن صيغه اسم فاعل ضمیر پہ مستتر ہے فاعل ما موصول کنتم کان اسم شو تکتمون فعل و فاعل مفعول حذف تکتمونه جمله فعلیه خبر د کان شو کان سره خبر نه دا صله د معشو موصول سره د سلینا مفعول د مخرجن شو جمله په شبه جمله خبر د والله او شم مبتدا سره خبر نه جمله اسم خبریه. قل نضربوه ببعضها،
فاتفا قلنا پہلو پائل قول شو ادربو پہلو پائل ہوئی مقبول شو و ببعدها جار مجرور متعلق سے تر ادربو پوری جملہ پہلیہ مقولہ دا قول شو کذالک یحیی اللہ دا کذالک مفعول مطلق دے یحیی دا پارا پہ اعتبار دا موصف محذوف با یحیی اللہ الموتى احیاء مثل ذالک الاحیاء کب پا مانا دا مثلو سر دے یحیی اللہ الموتى احیاء مثل ذالک الاحیاء یحیی پہل اللہ پائل شو الموتى مفعول شو اور احیاء اغا موصوب شو کب پا مانا دا مثلو سر مضاف ذالک مضاف الیہ مضاف شد مضاف الیہ نا صفت شد احیاء موصوب سر دا صفت نا مفعول مطلق شد یحیی پہل سر دا فاعل سر دا مفعول سر دا مفعول مطلق نا جملہ پہلیہ شو وہ حرف تبیری پہل ضمیر پاکی مستتر فاعل کو میں مفعول اول شو آیاتی مضاف مضاف الیہ دا مفعول ثانی سے جملہ پہلیہ لعلہ ہر دے دور مشبہ بالپہلو نکو میں اسم شو تاقیلین جملہ پہلیہ خبر ثم حرف عطف تراخی دا فارغ دا تراخی فی زمان نا دا مراد تراخی مراد دا استبعاد دا فارغ قصد پیل قلوبکم مضاف مضاف الیہ فاعل ومن جار بعد مضاف ذالک مضاف الیہ مضاف سر مجرور من شجار سر مجرور تعلق تر قصد پر پیل سر دا فاعل و سر دا متعلق نا جملہ فعلیہ فا حرف عطف ہی مبتدا کل حجارہ کپ مانا دا مثلو سرا مضاف الحجارت او الحجاری مضاف الیہ مضاف سر دا مضاف الیہ نماتفون علیہ او حرف عطف اشد دا ممیز قصوتن تمیز ممیز سر دا تمیز نا دا معطوف علیہ سر دا معطوف نا خبر دا ہی شمترا سر دا خبر نا جملہ اسمی خبریہ او حرف عطف ان حرف دا حروف شباب فعلنا من الحجارت دا جار مجرور خبر مقدم شو دا میں مزحلقہ شو ما موصولہ یتفجرو فعل منہو جار مجرور متعلق دے یتفجرو پر الانحار فاعل دے یتفجرو دے جملہ پہلیہ صلہ دا معشو موصول سر دا سرینا اسم مؤخر دے ان سر دے اسم سر دا خبر نا جملہ اسمیہ و حرف عطف ان حرف دے حروف مشبہ بالفعل من ہائی خبر مقدم شو لام مزحلقہ شو و ما موصولہ شو یشقق فعل او ضمیر پاکی مستتر فاعل جملہ پہلیہ صلہ دا معشو موصول سر دے دا یشققو فعل ضمیر پاکی مستتر غای فاعل فعل سر فاعل نا جملہ پہلے معطوف علیہ فحر پہ تب یخرجو فعل منہو جار مجرور متعلق یخرجو پر الماء فاعل سے فعل سر فاعل سر متعلق جملہ پہلیہ دا معطوف سے یشققو بانے معطوف علیہ سر معطوف نا صلہ دا معشو موصول سر مسلین دا خبر دا اسم مؤخر دا ان سر اسم سر خبر نا جملہ اسمیہ شو ترکیب بانے پوچھے لکانو زید اللہ سمی ویل فیخرجو میں فیشققو بانی عطب کہا کہ پوچھوئی وَإِنَّ مِنْهَا وَحَرْفَتْ بِنْ حَرْجِ دے حروف مشبہ منہا جار مجرور دا خبر مقدم شدہ میں مزحلقہ امام موصولہ یحبتو پیل ضمیر پہ متتر فاعل من خشیت اللہ جار مجرور متعلق یحبتو پورے جملہ پہلیہ سیرہ دا معشو موصول سر سیرین خبر اسم مؤخر دے ان شئین سر دے سر دا خبر نجملہ اسمیہ شو وَمَا اللَّهُ حرف عطف مانا پیا اللہ مبتدا بغافل عما تعملون وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ او با چکم دے جارہ دا غافلین سے غد اسم فاعل ضمیر پر مستتر فاعل عما تعملون عن ما تعملونه عن جارہ دے ما موصولہ تعملون پہلو فاعل و مفعول حذف دے صلہ دا جملہ پہلے صلہ دا معشو موصول سر مجرور دا عن شجار سر مجرور تعلق مستر غافلین پر غافلین سر دا فاعل او سر دا متعلق مشبہ فعل دا مجرور دا با شجار سر دا مجرور دا خبر دا معش ما سر دے سے مستر دا خبر نا جملہ اسمیہ شو پہ پوشوئی کپی نشوئی پوئی شفاقہ میں درجی لچراجی خو نحو امیر بے ترکیب سروی لئی کبھی نہیں ہوئی مسجد الرحمن اجرا بے کڑی کبھی نہیں کڑی تحصیل اللہ ہو سر متعامل کبھی نہیں کڑی نہیں کڑی نوزو سو ہاں چنئی کڑی نزد سو کمیاری زمان دا ناظم صاحب سر نحو امیر سر دا تحصیل النحوی نووی چی سب ترکیب کی پویش صحیح دا بیاد دے علاج دار زمان ناظم صاحب سر نحو امیر ہوئی سر دا تحصیل النحوی نو ترکیب کی بتکڑش
کم طلبه زمون ناظم صاحب سره نحوامیر هوای او تسهیل النحو ترکیبونه او اجرا ورته وکي یقین سره وایم چې هغه طالبان قرآن کې ترکیب کولای شي روان او د دې ډېر مثالونه دي موږ سره چې کوم طلبه ول هغه نحوامیر ویلی دی هغه پکې ورته اجرا کړې ده هغه په قرآن کریم کې روان ترکیب کولای شي دریم باس اغراض د جلالین مولا ته وګورئ فی ادغام الطاء فی الاصل فداراتم فیه اصل کې څو تداراتم پتا بدال کې مدغم شو بدال کې نو بیا اعتقاد ساکن دا ابتدا به ساکن راتلا کړه نو بیا د حمزه وصلیه په اول سر کې راوړه اداراتم ته جوړ شي تداراتم تا دې دال کو دال دې په دال کې مدغم کو مغرض دې کې څه ده صيغوي تحقیق دې اداراتم او اعلان در تخی او معنا در تخی تخاصمتم جګړم کولا تدارو خو جګړې تنوي تدابو یو بل ته دیږي ور کولې اے تدافعتم او چې جګړې خو یو بل ته پکې دیږي کړه د سړو جګړه کې یو بل ته دیږي او گزارونه یو د خزو جګړه د څي دا خلی هغه کې دیږي مې سړو جګړه کې یا کوته کې یا ټوپای یا گزار والله مخرج مظهر راويستون کې ده مظهر اخراج سره اظهار ده ذکر ده ملزم ده چې اخراج مراد نه لازم ده چې مظهر ده ما کنتم تکتمون من امرها متعلق روباس وهذا اعتراض دا والله مخرجن د دې جمله محل ده تخي محل د دې جمله څه ده دا جمله معترضه ده وهو اول القصه وهو كده ضمير اس قتلتم نفسا تراجه ده دا اس قتلتم نفسا مضمون د دې جمله چې کوم ده خلاصه د دې جمله دا اول د قصې ده ورپسې چې کوم ده بیا دا ځای ده مطلب قال موسی ان لا يمرك من تذبحوا بقره بقره ایسا فقر آخری سیدار بقل ندربوه ببعدها ترتیب باندې پوښتنه اول اس قتلتم نفسا ده دویم قال موسی لقوم ان لا يمركم من تذبحوا دریم سیدار بقل ندربوه ببعدها بقل ندربوه اي قتلوا وهي ببعضها دا القتل کی اشاره دی خبر اتبع دی اعتراض ترا خلاصه د اعتراضات چې دربوه ضمیر خو مخکې نفسن تراجی دی او نفس مؤنث دی او هو ضمیر ورته مذکر راجی دی دې جواب کوي القتل نفس په معنا د قتل سره دی او قتل خو مذکر دی یا نفس په معنا د شخص سره دی شخص خو مذکر دی یا نفس په معنا د مذکور سره دی خو مذکر نفس خو خزه تم وای مذکر او مؤنث دواړو ته وای چې د القتیل ذکر کی اشاره دی خبر ته چې د نفس نه کم نفس مراد دی مذکر ته مراد قصه خو مې درته کړې و چې سړی وجلې به بعضها لها ضمیر چې کوم دی غوا تراجه فضرب بلسانها د دې غوا په ژبه باندې دا سړی وهل شو عجب زنا به یا په بیخ د لکې د دې په حیا سړی چنده شو منډه کړه وقال قتلني فلان وفلان فلان کی وجله لابن یامی د تر زامن وما تدستی به عمل شو فحرم الميراث وقتل ادواړه کسان بیا د میراث نه محروم شو قتل هم کړي شو قصاصا په پوښوي کذالک الاحیاء اشاره دی خبره ته کوي الاحیاء کی چې دلته د احیاء مشبہ دا مشبہ به دا یحیی الله الموتى احیاء د موتى او مشبہ دا وغیره کوم آیات دي دلایل خدای تعقیب تتبرون سوچ وو کې پتالمون پویا بشي ان القادر چې قادر علی احیاء نفس واحده دی یو نفس په ژوندۍ کول باندې قادر دی علی احیاء نفوس کثیره د ډیرو نفسونو په ژوندۍ کول په تو منون تاسو به ایمان راوړئ ثم قصد قلوبكم ايها اليهود يهوديان خنزيرانو صلبت لكشوا عن قبول الحق لکشو حق دغه من بعد ذالک پس تدین المذکور د مخکنا ذالک کی چاته اشاره ده مذکور ته مخکې غډیر قصې تیری شي دی په اعتبار د مذکور سره احیا د قتیل و ما قبل من الات فهي كالحجاره في القسوه او شد قسوه لما يشقق په دې کې ادغام د تا د پاسر کې بشین کې اثر کې يتشقق ها خاصه کې زرادی ویلې اخري قانونونه په د زرادی ویلې
اغي کې دا قاعده استا فيخرج من وين من ما يهبط ينزل من علوين الى سفلين احباط تبرن خطرات لو توي من خشيه الله وقلوبكم لا تتاثر متاثر کیږي ولا تلين اور نرميږي ولا تخشى ونويريږي ومن الله بغافل ما تعملون الله به خبر نه دی وانما يؤخركم لوقتكم او په یو قرات کې به تحتانیه راغلی ومن الله بغافل ما يعملون بیا چې عملون چې بده کې به التفات شي د خطاب نه غیبت ځکه قصد قلوبكم کې خطاب دی ومن الله بغافل ما يعملون کې بغایب شي التفات بشي د خطاب نه غیبت څلورم باسي اعتراضات او جوابات نور اعتراضات او جوابات ډېر نشته خو یو خبره د تاسو ته کوي ګورئ دا د بار بار زویم چې دا زده دا یو قصه او کدوه قصې وي جمهور مفسرین مسلک دا دی چې دا یو قصه ده خو ترتیب بدل کا ترتیب څنګه بدل کا کم چې مقدم دی په وقوع کې هغه مؤخر کا او چې کم کار مؤخر دی په وقوع کې هغه مقدم قتل د سړی دا مقدم په وقوع کې دای مؤخر کا او ذبح د بقری مؤخر او په وقوع کې هغه مقدمه تاسو په پوښتنه ترتیب بدل کړه دا ترتیب ولی بدل کړه حکمت پکې څه ده ترتیب ولی سم نه ذکر کاو زمحشری علوسی او امام رازی رحمه الله او عام مفسرین د دې حکمت ذکر کړي حکمت پکې دا ده چې دلته مقصد بیان د خبائث د يهوديانو د بني اسرائيل خبائث ذکر کړي کټول یو قصه ذکر کړي نه یو خبس به ښکار شوی چې قتل کړي او د غوا حکم ورته وشو صحیح شنو یو حکم راته اوس دورا یو دار چاول حیلی جوړولې په ذبح د بقره کې او اس قتلتم نفسا فدارتم د دې دا کارو چې سړی به وړي د جمالدار د نيزه په پیسو مړک دا دیم خو بس تخکار شو او که قصه یو ځای ذکر کړي نه صرف یو خو بس تخکار کې د دوه خو ست نه ښکار کې ترتیب ځکه بدل دا جمهور مسلک نو ګورئ اول قتل وشو بیا ذبح د بقره وشو بیا دې ته حکم وشو چې ادربوه به بعدها ادربوه دا مړ وه به بعضه به بعضه حصے د دې غوا باندې دا بچوت دي شاز ملایات دي باغې کې یو شاز قول شته چې دا دوه قصې دي څه دي دوه قصې ذبح د بقره بیل شوی دا قتل بیل شوی دا دوه قتل تم بیل قصه قتل د ذبح د بقره سره څه تعلق نشته تاسو په پوښتنه دا دوه قصې دا خبره د تفسیر امام مولانا حسین علی رحمه الله مخه کړی د بلغۃ الحیران کې هغه وی دا دوه قصې او شیخ غلام الله رحمه الله هغه ذکر کړی د جواهر القرآن کې چې دا دوه قصې او عام دا خلق دا عام دا ملایان دا تیز ملایان دیم دای چې خپل شاګردان ته وی دا یو دوه قصې دي او هغه په کلک ولاړی چې دوه قصې دي تفسیری رواج شته چې دوه قصې دي په دومره کلک په درېدل په ځکه نه دی پکار چې کم قول دوه قصو کړي دي الوسی کړي دي هغه په قیله سره ذکر کړي دي هغه په قیله سره ذکر کړي دي چې دا دوه قصې دي او ذبح بقره وشو او دا غیر خبره تیر شو ذبح د بقره په خولي وکړه قتیل د پاره نه دا کړي بلکې د ذبح د بقره عزت د دې په زړونو کې وو نو بزرده چې ذبح د بقره وکړي بس بقره په ذبح کړه چې بقره عظمت دی او دا بیا بلوا خبره ده چې قتل ته نه پسې وکړه او بس یو بې ګناه سړی مړ کړ هغې د بقرې سره څه تعلق نشته هغې څلور دلیلونه وایي چې دا دوه قصې یو دلیل وایي چې وایس قتل تم د دې تصدیر په ایس سره شوی دی او په ایس باندې مستقل قصه ذکر کېږي نه دې نه معلومه شوه چې دا مستقل قصه ده صحیح شوه دیم دا دی چې قرآن کې څنګه ترتیب دی نو په دې تفاسیر ولې وایي چې دا ترتیب مقدم او مؤخر دی قرآن په ترتیب یې ومنئ کړه قرآن ترتیب کې ذبح د بقرې مخکې شوی دی او قتل وروسته شوی دی بس یو بل سره څه تعلق نشته سیاق سباق نه وایي دا معلومېږي
دریم دلیل دا غوی څه دی هغوی دا وایي چې مدارک کې صحیح روایت دا دی مدارک کې چې څلوېښت کاله دا دوی د غوا پسې لټېدل او غوا یې لټوله څلوېښت کاله نو که د قتل د سړي او د غوا د ذبحې سره تعلق راشي نو څلوېښت کاله بې ګورو کپنه مړی پروت او خرابېده نه دا څنګه چل دی اصل خبره د دې پنجپیرانو په دغه ځای کې ده نورې خبرې هسې بانې دي اصل خبره دی دا څنګه چل دی څلوېښت کاله مړی پروت دی او خرابېږي نه او موږ وایو چې خراب نه خرابېږي که نه دا خو د الله ان الله علی کل شیء قدیر الله عزت کوي کرامت بعد الموت شته که نه څلوېښت کاله دې مړی پروت دی او خراب دی نشي موږ ته خو څه کار مشکل نه دی هغوی له دغه ځای مشکل دی نو ځکه دا وایي دا دوه قیسې دي او په دې ضعیفه قول باندې کلک ولاړ او څلورم قول دا دی هغه څلورم دلیل د هغوی دا دی هغوی وایي که یوه قیصه شي نو دوی ته خو چې د غوا د ذبحې ویلي وو چې غوا ذبحه کوي چې د غوا د عظمت د دوی د زړه نه لرې شي نو که بیا دا یوه قیصه شي نو بیا به مطلب دا شي چې د غوا څه حصه په دې مړي وایي مړی به راژوندی شي بیا خو د غوا عظمت بېرته بیان شو دا خو غوا لوی شی شو که د غوا عظمت بیان شو تاسې د هغوی په دې څلورو دلایلو باندې پوه شئ تاسې پرې پوه شئ زمخشري کشاف کې ډېره ښایسته خبره ذکر کړې ده هغه وایي د دو قیسو په شکل کې ذکر کړې ده خو قیسه یوه ده د دو په ځکه ذکر کړې ده چې دوه خباستونه د هغوی ته معلوم شي ځکه تصدیر په هېڅ سره هم کړی دی پاته داسې ښودلي چې دا لکه دوه واقع چې او دوه واقع خو نه دي واقع خو یوه ده که نه ولی یو د دلیل پیسه ده دلیل په فقل نضربوه ببعضها ده بعضها ضمیر چا ته راځي ده بقرې ته که دا چېرې یوه واقعه نه وی نو بعضها داسې به ویلې اضربوه ببعض البقره که نه ضمیر ورته څه له راځي کوه تاسې پرې پوهېږئ که نه پوهېږئ اضربوه ببعضها بیا دا خلک وایي نه بعضها ضمیر چې کوم دی بقرې ته نه دی راځي اضربوه ضمیر دا هو ضمیر هم نه پس ته راځي دی بعضها ضمیر هم نه پس ته راځي دی بلغت الحیران کې به مولانا حسین علي صاحب ډېر بحث کړی په دې او جواهر القرآن کې شیخ غلام الله رحمه الله هغه په دې ډېر بحث کړی دی هغه د اضربوه ضمیر هم نه پس ته راځي دی ځکه چې مانن خدا مذکر دی که نه او بعضها ضمیر د مؤنث هم ورته راځي ځکه لفظ هم خو مؤنث دی که نه دواړه ضمیرونه ورته راځي معنا به داسې شي د مړي واقع وروسته ده اضربوه ببعضها دا مړی ووایي ببعضها د بعضې حصې سره لاس د بدن سره ووایي یو لاس د بل لاس سره یو ځای کې ایسته به راژوندی شي د مړي څه حصه د مړي په څه حصه ووهئ نو راژوندی به شي نو غوا عظمت به پکې نه ثابت دي دا تکلفات دي که نه دي دا د جمهور مفسرینو خلاف رایه ده اضربوه ببعضها تاسې پرې پوهېږئ که نه پوهېږئ ستاسو زړه مني ما ته خو ډېر استبعاد پکې ښکاري په دې خبرو کې ډېر استبعاد ښکارېږي او دا دی چې که دوی غټه خبره پکې دا ده چې عظمت د غوا به ثابت شي که د مړي د دې غوا په څه حصه دا مړی ووهه د غوا عظمت پکې نه ثابتېږي ځکه داسې نه وایي چې د غوا څه حصه په دې مړي ووهه برکت خدای چې هغه برکتي شی راوړي او ته دې په مریض باندې ووهي دلته قرآن سیاق ته وګورئ فقلنا الله وایي موږ ورته وویلې اضربوه ببعضها دا مړی ووهئ ببعضها په بعضې حصه د دې غوا باندې د غوا عظمت خو پکې ثابت نه شه مړی د غوا سره یو ځای کوي راژوندی به شي په قدرت سره تاسې پرې پوهېږئ برکتي چې خلک راوړي که نه سیاق دلته قلب وکړه اصل خو داسې شوي چې د مړي لکۍ د دې غوا لکۍ راخیستې ده یا یې ژبه راخیستې ده په دې مړي وهلې ده خو قرآن کې داسې ونه ویلې چې اضربو بعضها به د غوا بعضې حصه د دې مړي سره ولګوئ داسې سیاق یې نه دی ویلی بلکې داسې ذکر کړي اضربوه ببعضها دا مړی د دې بعضې سره ووهئ تاسې پرې پوه شئ که نه شئ پوهئ دې سیاق نه معلومېږي چې د غوا عظمت پرې نه ثابتېږي که د غوا سره یې ووهئ دې سره د غوا عظمت نه ثابتېږي تاسې زما په دې خبرو پوهېږئ که نه پوهېږئ دا ټولې خبرې چې کړي دي دا ضعیفه خبرې دي او هېڅ سره قیصه شروع کېږي دا څه قاعده کلیه نه ده چې هېڅ سره شروع کېږي ډېرې قیسې دي هېڅ سره نه دي شروع شوي مستقلې ډېرې قیسې دي هغه چې کوم دی شروع شوي دي او مستقلې دي که نه او په هېڅ سره تصدیر نه دی شوی ډېرې داسې دي چې یوه قیصه ده هېڅ پکې بار بار ذکر شوی دی نو دې خبرو نه تاسې چېرته مرعوب یا متاثره نه شئ او نو مطلب دا دی چې دا یو قول دی دغه هم یو تفسیري قول دی موږ دې څه خبره نه کوو خو د جمهورو قول دغه نه دی ګورې په دې چې څوک کلک ولاړ وي نو دا په خطا دی
بعضی بیا داسې وایي چې داسې کار شوی دی دا عقل ته نږدې ده دا خبره د ذبح د بقرې حکم یې ورته وکړ چې غوا ووژنئ دا یې ورته ولې وکړ ځکه چې د غوا عظمت د دوی د ذهن نه لاړ شي او چې غوا یې را پیدا کړه په ډېرو کلونو کې او غوا یې څنګه ذبح کړه غوا یې چې را چپه کړه بس فورن بس په خوا ته بس یو دوه ریرونه بس پتره یې شروع کړه ډز ډز ترې ویشت اوس سړی نه دی معلوم چې دا مړی چا وژلی دی او غوا م وژل شوې غوا خو یې ذبح کړه پرې غوا خو پرته ده اوس به څه کوو په سبا باندې داسې کار وشو موسی علیه السلام ورته دې غوا باندې څه څه چل وکړئ په دې غوا په څه حصې باندې څه حصه په دې مړي ووهئ نو څلوېښت کاله مړی پروت نه شو نو ترتیب به یې دغه په شان دی خو دا خبره صحیح نه ده تاسې پې پوه شئ دا خبره صحیح نه ده صحیح نه ښکاري دا صحیح نه ښکاري ځکه دې کې مقه اعتراض بیا واردېږي چې غوا عظمت خو بیا هم ثابت شي دا اعتراض خو هلته بیا هم دی چې د غوا عظمت ثابت دي هغې نه خو بیا مفر او خلاصې نشته درود شریف ووایي اللهم صل علی